سلامونه نیکې هیلې او احترامات په عبدالوهاب سواتي ملګرو دا د ګل په شان دي ماشومان تاسو لیدی شئ دلته موږ قرآن شریفونه د حفظ دپاره ورکړه یو خو ماشاءالله دغه ماشومان به ورته خوشحاله هم وي زویه دا ورته ته داسې دا ماشومان ټول د کیمرې په دې سترګه کې داسې راوله دغه ماشومان تاسو ووینئ دلته دا د بهر مسافر چې کوم دي 15 په دې کې د بهر مسافر دي نور 200 چې کوم دي دا لوکل د دې علاقو دي دی زویا ته دا قرآن شریف اوس میلاو شو دا قرآن شریف دی ته نوی میلاو شو نو دا کم زوړ قرآن شریف چې کوم دی ضعیف قرآن شریف کې د کیمره ورته راځي خو که زویا دا ضعیف قرآن شریف چې کوم دی دغه به دې مونږ چوته وو بل کوم ماشوم ته میلاو شو تا ته میلاو شو دا قرآن شریف چې کوم دی دا هم ضعیف دی کوم چې ټیک کېږي دغه به مونږ بیا ټیک کوو کوم چې نه ټیک کېږي هغه به بیا مونږ دفن کوو نور کوم دا قرآن شریف چې کوم دی دوی ته دغه نوی قرآن شریف چې کوم دی دغه تاسو ووینئ دا نوی قرآن شریف ورته مونږ حواله کړو په دې باندې دا ووینئ دا د تجوید دپاره دغه قرآن شریف چې کوم دی الحمدلله دغه تاسو واخلئ نور پکې دا قرآن شریف دوی له مونږ ورکړو د دې سره چې دا کوم ضعیفه قرآن شریف دی دا تاسو ووینئ دغه قرآن شریف ته مونږ چوته دغه شان دا قرآن شریف په دې کې حفظ کوي او دا وینه په دې قرآن شریف کې د حفظ کولو نو په دې کې حفظ نه کیږي دغه ته مونږ چوت کړو ورسره دغه وینه دا وینه جی دا تاسو وینه زمونږ مدارس دغه حل دی دغه قرآن شریف ته مونږ ورکړو دغه ته چوته وږي دا وینه جی دا نوی قرآن شریف هم راوړو خو دې ماشوم تر ننه پورې په دې قرآن شریف کې سبق وي او حفظ یې کولو دا تاسو ووینئ مسلمانان وروڼو دا ووینئ مسلمانان وروڼو د ویډیو مقصد هم دا دی چې چېرته هم د قرآن په مد کې ستاسو نه څوک مرسته غواړي نو تاسو مهرباني کوئ د قرآن په مد کې خامخا د دغه خلکو مرسته کوئ بل چېرته مقدس اوراږي زاړه قرآن شریفونه هغه مونږ ته بیت القرآن ته را رسوئ زمونږ د ټلیفون نمبر شته مونږ سره رابطه کوئ نو دغه مونږ بیا په اسلامي طریقه باندې کفن دفن کوو تاسو ته به هم د هغې دعا ثواب او اجر میلاویږي مونږ ته به هم میلاویږي بل قاري صاحب محترم ستاسو نه به دغه غوښتنه کوو چې تاسو هغه خلکو ته دعا کوئ کوم خلک چې زمونږ سره مرسته کوي او بل که تاسو نور څه ضرورت په دې ویډیو کې ویلی شئ زمونږ خو جي اول له ټولو نه اول د دې کومه ټسټ چې دی چې کوم دی موږ ډېره شکریا ادا کوو چې دیو چې کوم دی د قرآن مجید د نبی علیه الصلاۃ والسلام بهترین کتاب د الله د هغې چې کوم د خدمت کوي زه خو به دا خبره وکړم چې زموږ مدرسه کې چونکې د ټیپایانو هم لږ کمی دی او نور چې کوم دی زموږ سره په میاشت کې تقریبا هره میاشت دا نوي طالبان داخلېږي بل زموږ د مدارسو طریقه کار دا دی چې د روژې نه پس چې کوم دی د وړه اختر نه پس زموږ نوي داخلي کېږي نو د هغې دپاره اکثر زموږ سره غریب طلبه کرام راشي د هغو سره څه د قرآن مجید داسې وس نه کېږي نو که د هغې په هکله دیو خپل خدمات وکړي نو ډېره بهتره وي ټیک ده بس هغه خلک په دعا کې ساتئ او د دعا دپاره خو موږ داسې وایو چې دا خو ځکه مقبول خلک دی حدیث مبارکه دی په ورځ د قیامت باندې به وایي الله تبارک وتعالی چې کوم دی وایي چې این المحمد نبي علیه الصلاۃ والسلام چېرته دی نبي علیه الصلاۃ والسلام په نامه مسلمانانو ډېر نومونه ښه دي نو ډېر محمد دین به پاسې دي هر سړی به محمد چا نوم به پاسي الله به ورته وایي تاسو ولې پاسېدئ وایي موږ تاسو محمد یاد کړو ما خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کړی وایي چې دغه نبي علیه السلام نوم تاسو په ځان ایښودی نو د هغې د وجې تاسو ټول جنت ته ځکه چې د نبي علیه السلام چې کوم د نوم خپل کړی نو تاسو چونکې د دین محنت کوئ او د نبي علیه السلام میشن کوئ نو چې الله تبارک وتعالی د نبي علیه السلام په نوم باندې مسلمانان بخي جنت ته داخلي انشاءالله نه رب نه امید دی چې ستاسو دا کوم مخکې سعی دا کوم محنت دی دا به الله ضایع کوي نو دې سیلې الله تعالی تاسو له په دنیا هم درکړي په آخرت هم درکړي الله هم خوشحاله او آباد ساتي جزاک الله خیر